الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا جملة دانا يا نهمي گفتمی جمله دانا یا نمی گفتمی هست دانا رحمة للعالمين درود شريف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى دی جمعه کې زما ایزانو چې ستاسو وړاندې کوم بیان روان ده هغه د والدین د مور فلار په موضوع باندې قرآن کریم کې الله جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمائی چې وقضى ربك محبوبا ستا رب چې کوم ده حکم یې کړی ده قطعی حکم یې کړی ده
د څه خبري د دوه خبرو دوه خبرو کې یو خبره ده چې الله تعبدوا الا اياه اول خبره ده چې او زما بندگانو عبادت بد چا نکړی کنه د چا بندگی بن کړی د چا عبادت بن کړی کنه الا اياه صرف زما عبادت بکړی کنه ذک و الہکم الہ واحد ای زستاسو معبود یم کنه زستاسو خالق یم کنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون او د ټول دنیا انسانانو فریانو دا خپل رب عبادت کړی کنه دا رب عبادت وکړی کنه چې تاسو یې پیدا کړی کنه او تاسو مخکې خلک هم ټول پیدا کړی دي کنه الله تعبدوا الا اياه محبوب استعرب دا امر کړی ده دا یا حکم کړی ده چې عبادت مکړی صرف زما عبادت کړی کنه دوما خبره ضروری چاله د خپل حق سره ډارک یو ځای بیان کړی ده هغه دا وبالوالدین احسانا او زما بندگانو د مور فلار سره به احسان کړی د مور فلار سره به ښېګړه کړی کنه د مور فلار خدمت بکړی کنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی ویل یا رسول الله فداک ابي وامي یا رسول الله زما مور فلار دی پتاسو قربان شي یا رسول الله زما مور فلار بوډاګان شوی دی کنه زه د دوی داسې خدمت کړم کنه شپه ورځ د مور فلار خدمت ته ولاړ یم داسې خدمت کړم کنه لکه مور فلار چې حالت بچپن کې زما خدمت کړی و کنه یا رسول الله هل قضيت حقهما یا رسول الله دا د مور فلار خدمت چې زکړم نو د مور فلار حق ما ور ادا کو کنه د خدمت کولو سره د دوی حق ادا شو کنه قال الله
جناب رسول الله ورته ویل حق یتا ادا کړی نه ده کنه دا خدمت چې ته د مور و پلار کړې دې سره د دوی حق تا نه ده ادا کړی ویل ولې یا رسول الله جناب رسول الله ورته ویل دا ځکه مور و پلار چې ته وړوکی را غټ کړې که نه مور و پلار چې ستا خدمت کو که نه ستا تربیت یې کو که نه د مور و پلار اراده او نیت دا و که نه هما یریدان بقاؤک مور و پلار چې ستا خدمت کو که نه تیرا لوی ولی د مور و پلار اراده دا وکنه دوی ستا بقا غوستله کنه چې ته ژوندی پاتې شې او ته مضبوط شې ته راغټ شې کنه وانت تريد موتهما ته چې د مور و پلار خدمت کړې ته د مور و پلار خدمت په دې اراده نیت باندې کړې که نه چې ته د مور و پلار مرګ غواړې چې بس بوډاګان دي که نه یو څو ورځې خدمت کړم که نه هغه مې هم نه کو که نه خو د خلکو د شرم د وجې نه کړم که نه چې بیا به خلک څه وایي که نه بس یو څو ورځې به خدمت وکړم بیا به مړه شي تېنه به خلاص شمه که نه الله وینا وبالوالدین احسانا او بنده د مور و پلار سره به ښېګړه کړې د مور و پلار خدمت به کړې که نه د خلق د شرم پیغور په وجه به نه کړې که نه په دې نیت به کړې چې د مور و پلار خدمت په ما باندې فرض ده که نه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما كستا جون کی ستا مور و پلار دواړه بوډاګان شي یا یو پکې بوډا شي نو بیا به څه کړې فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما مور پلار تب اف لفظ هم دخلین نوباسه که مور پلار تدی اف لفظ دخلین ویستی نو د قیامت پورز باندې که مور پلار تدی کړتو کو کنا میدان حشر کې بپړت درنه وباسما اف مانا اراغ لفظ آغ خبر کنا چی تی دخلین را اباسه د مور فلارت صدمه پی ارسیگی کنا مور فلار پی خپشی کنا اگر چی کپ خلط در تا انوائی لیکن لکی در نگیلا اوشی خپشی کنا داسی خبر بدخلین نوباسی مور فلار تا که مور فلار دی بڑاگان وی که زوانان وی ام بداسی اف لفظ نورتوائی لیکن قرآن کریم د کبر قید لگاو د بڑافی زکا بڑافی کی مور فلار تا د خدمت ضرورت دیر وی
ولا تنهرهما مور فلار تب غصهم نکڑے کنا دا بنوئے جو چپ شمڑا چپ شکنا تا اس بڑھائے ستا دماغ کار نکڑے کنا چی تیزی گولے تی وڑو کیرالو یولے کنا اغا وقت کی ستا دفلار دماغ کار کو کنا اوچی دفلار عقل دی نور پوخ شو کنا استور توائے پلارا چپ مرستا دماغ کار نکڑی کنا ستا عقل کار نکڑی کنا پلار دی پیٹک کی ناست پلار دی پیٹک کی ناست تسبیح اڑوی اللہ 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 تراش حالا حالا بابا اوزا دا پیٹک نزا کورتا زا حالتا مور سر مکین اوزا زرکو زویا چه چل چوش اوزا خوی ریدم پتا چوش نه لارا زر اوزا زما ملمانه را روان دی ملمانه می دلتا زما یاران دوستان را روان دی اغا دلتا پیٹکی کین نو فلار ولی اوباسه بوڑا فلار ولی دا پیٹک نشڑے کنا دا زکا دا پیٹک نتشڑی چی تا پپلار شرمے گے پوی دا دا غفلار دا نتبے نئے رالوی کڑے دا غفلار اس پلار دا پیٹک نشڑے زما یاران دوستان روان دی کنا زپتا شرمے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چو زما امت واورے دا قیامت دا نخون یو نخدادا چی دا سی زمان براشی اقصا ابا وأدنى صديقا دا قیامت دا نخون دادا چی خلق برا اولگی کنا پلار بدا زان لرکڑی کنا اقصا ابا بدا زان اشڑی کنا فلار بدا زان لرکڑی کنا وَأَدْنَا صِدِيقًا دوست بجان ترانیز دیکھڑے 24 گھنٹے بے دوستانو تا وقت ورکڑے وی کنا دوستانو تا بٹوکری ٹوکری کی کنا دفلار باورتا فتن وی کنا چپلار می کم زیناستا پلار می بیمار دا پلار می وگئی دا پلار می تگئی دا پلار باورتا فتنی کنا داشی زمانہ براش اللہ فرمائی نبا مور افلار تا اف لفظ دخلین او باسے نبا مور افلار تا غصہ کرے چب ورتوائے کنا وقل لهما قولا كريما مور افلار تا بخل یا خبری کرے قولا جمیلا خائست خبری باور تکڑے کنا دا شفقت نا ڈکی خبری بمور فلار تکڑے کنا دا سی خبری بکڑے چی مور فلار دی پویش کنا چی دا دغا اولاد پا مونگ باندی شفقت تا مونگ سری محبت تا زمونگ نفرت نشتا کنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.